دا سوال ډیر زیات کیږي د ملګریم کړي چې په کیش باندې موبایل یا موټر سایکل یا ګاډي خستل دا څنګه دي وای څوک ورته جایز وای څوک ناروا زما محترم ورونو د کیشتونو دا معاملې چې د تفصیل لري د الله نبی فرمایي یو د سیسیز دی چې اوس مثلا دا موبایل دی زه تاسو په دې کې دوه به ویم دوه به الک کمال نغد راکې نو شل زره راکې خو کته مال شل ورځې بعد او میاش بعد راکې نو 10 زره راکې دا د الله نبی فرمایي یا به دا کم به اخلي کني دا زیات سود دی دا حدیث در سننو د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من باع بيعتين في بيعه واحده فاوكسهما او الربا چا چې په یو سیس کې دوه به جوړ کړي شی یو دی او دا ول دوه به وي یو زیات او یو کم یا به دا کم به اخلي او کدا کم وانه لیم دا زیات سود دی دا واضح خبره ده ټول علماء دا مسله لیکلي اکثر علماء اوس دا کم علماء چې د جواز په تور کې په دې لګزان کوي چې هغه په کم کشتونو باندې هغه و چې دا جایز هغه دا صورت دی زه دکاندارم زه د سره د نقد سودا خرڅوم بس تشکیش باندې سودا ورکوم او یو ریټ ویم دوه ریټونه نه ویم لکه ما چېرته حدیث ویلو دی حدیث دوه ریټونه نه ویم بتا ته ویم چې دا سیز دی او په 1000 روپۍ دی او میاش کې به دومره روپۍ راکې بیا صحیح ده دوه به پکې را نه ما او تا جوړ شو په خبره باندې او په دې کې میاش په میاش یا کم ټیمونه چې مونږه خېزه تعالی پیسې درکو کپدې کې دا شرط ولګید چې ګوره کمال دی یو میاش پیسې لیټ کړي یا دی دوه یا درې مده لیټ کړه نو د پاسه به ګوره دومره جرمانه راکې بیا هم سود دی خبره پېښ شو بیا دې سود جوړ شو اجایز کار بیا سود شو نو کدا شرطونه پکې نه او عقد وشي زما وستا به ما درمه دا گاډي در خرڅ کدا موبایل دی موټر سایکل له او بس په کشتونه خرڅوم دوه به نه کوم چې په نغدو دا په نغدو خرڅوم نه به زما کاروبار د کشتونه دی او بس میاش کې مال دومره راکوا او ما او تا په رضا شو نو بس صحیح ده بیا کوم علما چې د جواز فطور کې غداد خو په هغه کې په کار دانه د سړی ریټونه دومره هاي کی چې دا غي د لاس خلکو سره ظلم وشي ظلم دی نه کوي کبل فرض چې لګو غوندې زیاتې خو بس دوه کسو رضا ده دوه ریټونه نشته یو ریټ دی او دوه کسان په خپل منځ کې رضا شو نو په کار دا چې دا عمل او احسان وګرځي د مخلوق سره دې لپاره چې خلکو ته فایده ورسیږي او دغه رنګ بوج پیران شي